او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدی شي او لیدی شي. الله جل شانه بلا کیف دی، او که په خوب کې چا ولیدو نو دا به نه وی چې الله جل شانه داسې دی. نه، الله جل شانه هغه د هېچا په شان نه دی. هغه نه په خوب کې راتلی شي، تصور د هغه چې راځي نو د هغې تعبیر وي جدا، لیکن لیدی شي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په باره کې راځي چې دا الله جل شانه زیارت پې په خوب کې کولو. امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې راځي چې د الله جل شانه زیارت پې په خوب کې کولو. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل الله جل شانه نه په خوب کې تپوس کو چې یا الله کومه دعا دې خوښه ده، یوه دعا د هغې ورته ووایي. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله دې تپوس کو کوم عمل دې خوښ دی، وایي چې زما د کلام څوک تلاوت ډېر ډېر کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خوب کې لیدی شي. خو الله جل شانه سره به قطعا دا تصور نه جوړی چې خدای داسې دی، دا ګناه ده او دا سړی کفر او شرک ته وځي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چونکې بشر و، هغی مبارک لیدی شي. البته که د هغې په صورت کې داسې کمی بیشی لیدلی نو هغه په تا کې کمی بیشی دی، تا کې کمی دی. زمونږ د هندوستان اکابرین اهل علم چې وو په هغې کې یو کس خوب ولید. دا د هغه وخت نه مخکې خبره ده چې انګریز له بر صغیر د نور راننوتی. خوب یې ولیدو چې فلانکي سټیشن باندې خلک جمع دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې ټرین کې او ګاډي کې راځي. دنیا خلک راغلی د زیارت. و چې څنګه هغوی مبارک د ډبې نه کوز شول نو پینټ شرټ یې اچولی دي او لاس کې پین دی او د انګریزانو هغه ټوپۍ یې په سر ده او ګیره یې نه وه. نو ډېر سخت خفه شو. بیا په خپله غټ عالم و، بیا د نورو نه تپوس کړو. نو چا ورته ووایي چې تعبیر یې دا دی چې داسې ښکارېږي چې د انګریز تسلط به قایمېږي په دې ځای باندې. نو مسلمانان به یی خو حکومت به در باندې هغه کوي. هماغسې بیا وشو. نو کله سړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویني او په هغې کې څه کمی د هغې په صورت مبارک کې وي نو د عالم نه معبر نه دې تپوس وکړي چې د هغې څه